جی بالکل نن عمران خان 400 ته روان دی. دلته کې کارکنان چې کوم دي هغوی سرګرمۍ روانې کړي دي. دلته کې زه په هغه جلسهګاه کې موجود یم چېرته چې به عمران خان د دې ډایس نه چې کوم دي هغوی باقاعده تقریر کوي. عمران خان چې کوم دی دلته کې کومه جلسه جوړه شوې ده دا په مین عثمانزی بایپاس باندې ده. دلته کې په دې جلسه کې د دې ځای د مشرانو د وینا مطابق چې کوم دي 15,000 کرسۍ موجوده پرتې دي. 15,000 کرسۍ روړل شوي دي. د 15,000 چې کوم دی گنجایش دی. کوم سټیج چې جوړ شوی دی د 80 فوټ چې کوم دی اوږدوالی لري. 20 فوټ چې کوم دی دا د ځمکې نه اوچت دی. عمران خان چې کوم دی هغه په هلیکاپټر کې راځي. باقاعده د جلسې نه چې کوم دی په لږه فاصله کې د هغه دپاره هلیکاپټر چې کوم دی د ناستې د هغې بندوبست شوی دی او دغلته کې به چې کوم دی نو هلیکاپټر کینی او بیا په دې مین روډ باندې د دې سټیج دوه لارې دي. یو د هغې طرف نه چې کوم دی امپیګان یا امنیګان چې کوم دی هغه به راځي او بل چې کوم دی نو عمران خان به په دې لار باندې د دغه هلیکاپټر نه چې کوم دی نو دلته کې راځي. دلته کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي 4 امپیګان او 2 امنیګان دي. نو دا توقع ده چې دغه جلسه به کامیابه وي ځکه چې د 400 خلکو په یو هیډ سره په تحریک انصاف باندې کم اعتماد کړی دی، کم باور کړی دی او کم نمایندګي ورکړې ده. د بده مرغه دغه سیلاب راغی. په دغه سیلاب کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف کارکردګي په نظر رانله. نن خلک په دغه انتظار کې چې عمران خان به راځي دغه سیلاب ځپلو دپاره به اعلان خوم کوي. دغه سیلاب ځپلو لپاره د ځان سره سروړي خوم. عمران خان هم په خپله وینا کې ویلي چې زه به ړومبي سیلاب ځپلو ځایونو ته ځم بیا به چې کوم دی جلسې ته راځم. دې نه مخکې وزیر اعلی راغلو. وزیر اعلی چې یو ایم پی ای چې کوم دی سابقه وزیر قانون سلطان محمد خان هغه دې وخت کې د عوامي نېشنل پارټۍ حصه ده د هغې د رضا کېدو دپاره راغلي او بیا یې د یو کیمپ دوره وکړه. کیمپ کې د میډیا سره خبرې اترې وکړه او د هغې نه واپس لاړه. په هغې باندې هم د خلکو ډېرې ګیلې شکوې وې چې یاره د سهار نه واله تر غرمې پورې 4 بجو پورې موږ ذلیله کړو او هېڅ قسمه اعلان یې ونه کړ. نو نن دغه خلک به کیدای شي د دې ځای مشرانو چې کوم دی عمران خان سره دغه خبرې اترې کړې وي چې یاره دلته کې سیلاب ځپلو ته صوبایي حکومت کوم اناونسمنټ کړی دی هغه زر تر زره ورکړي شي. وزیر اعلی چې کوم دی د 3 لکو روپو نور اعلان کړو چې 15 لکه کم مړه شوي او دې سره سره د وفاق نه طرف نه چې کوم 15 لکه اعلان شوی دی هغه هم دلته کې لا پته نه لګي. دلته کې لا سرکاري چې کوم دی هېڅ قسمه د سیلاب ځپلو سره کومک او مرسته نه ده شوې. نو نننۍ جلسې نه ډېر زیات توقعات دي د 400 دپاره به د خیر سبب وګرځي او عمران خان به صرف ابز د نور ځینو په شانتې تقریرونه کوي بلکې دلته به 400 کې چې کوم دی مهمې خبرې وکړي او د 400 د خلکو د پیدې دپاره به په دغه سره به نن دې جلسې ته چې کوم دی نو خلک هم راځي او بل دې جلسې ته چې کوم دی د سیکورټي کلک انتظامات شوي دي. ټریفک چې کوم دی هغه روا دوا دي او ورسره د ټریفک چې کوم دی یو بېل لار مختص شوې ده. دلته کې په مین عثمانزی بایپاس روډ باندې چې دا جلسه کیږي نو دې ته د هر طرف نه لارې دي نو هېڅ قسمه په ټریفک کې چې کوم دی خلل نه را پیدا کیږي. دا توقع ده ځکه چې د جلسې دپاره کوم ځای مختص شوی دی دا یو امن کالوني ده. یو پلاټینګ په دې کې روان دی او دغه پلاټینګ هم چې کوم دی نو د سابقه ایمنی فضل خان خپل ذاتي چې کوم دی د هغوی دی. نو دغه ځای کې چې کوم دی کوم سیسټم د ډي جی شوی دی هغه مو بل 4 بجو نه به دغه جلسه شروع کیږي او د ماښام په رڼا کې د فضل خان د وینا تر مخه چې دغه به ختمیږي. خو بیا خو شپې ته ورسېده نو د لایټینګ انتظام چې کوم دی هغه شوی دی او ورسره چې کوم دی نو د بیګا راسي دلته کې پولیس 400 چې کومه ده هغه خپله ډیوټي سره انجام کوي. دلته کې پلیکسونه چې کوم دی خپلو کارکنانو لګولي دي. دلته کې چې کوم مین پلیکس لګېدلی دی هغې باندې د 400 امپیګانو د ضلعي صدر ضلعي جنرال سیکرټري او ورسره چې کوم دی د سابقه امپیګانو چې کوم په پی ټي آی کې شمولیت شوی دی د هغوی پلیکس لګېدلی. دلته دا پته اوس نه لګي چې دې جلسې ته به څوک راځي. دا لا کنفرم نه ده د عمران خان نه علاوه چې آیا شاه محمود قریشي راځي نور مشران راځي. دلته کې یو بره څومره کرسۍ ښودل کېږي خو دې وخت کې ملا کار روان دی په سټیج باندې او نور مخامخ جلسه چې ده هغه بالکل مکمل شوې ده. هغې کې داسې هېڅ قسمه خبره نشته. کنډتار چې کوم دی نو هغه تو شوي دي او سټیج ته چې کومه ده بېله لار جوړه شوې ده جلسهګاه ته بېله لار جوړه شوې ده. نو مزید چې څه صورت حال وي هغه به د خپلو کتونکو سره شریکوو.